بسم الله الرحمن الرحیم. اوس د ثقیف بني ساعده سره ولاړم. ثقیف وایي صاحبان ته او چترای ته، او بني ساعده دا د بنو خزرج یو قبیله وه. د دوی دا یو سفر و او په دې کې به دوی صلاح او مشوره کوله. په هغه زمانه کې څنګه چې قریشو د هغوی وو دارالندوه، نو دغسې دوی دا ثقیف بنو ساعده، نو په دې کې به دوی صلاحګانې او جرګې کولې، څنګه چې زمونږ پښتانه په حجره کې جرګه کوي او صلاح او مشوره کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو، نو هغه مخامخ مسجد نبوي دی مغرب طرف ته، او تقریبا ثقیف بنو ساعده راځي. دې ځای بنو ساعده اوسېدل او دا د بنو خزرجو قبیله وه. نو دې ځای کې چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له چا خبر ورکړ چې په هغه ځای کې انصار او نور خلک را جمع شوي دي او خپله کې مشوره کوي، هسې نه چې داسې مشوره وشي چې په هغې باندې مسلمانانو ته تکلیف ورسي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان سره کړ او دې ځای ته فوراً راورسېدل. چې رالل نو په دې ځای کې مشوره شروع وه او انصار او نور خلک را جمع شوي وو، هغوی خپله کې مشوره کوله، او مشوره دا وه چې هغوی وي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشیني هغه به انصارو ته حواله کېږي، ځکه چې دا د مسلمانانو یو فوج دی او دوی د مسلمانانو همیشه ملګرتیا کړې ده. کله چې دوی کېناستل، نو په انصارو کې یو تن راپاڅېد او هغه ووایي چې ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي چې الائمة من قریش، ائمه هغه مشران هغه به د قریشو نه وي. انصارو چې کله دا واورېدل، نو بس هغوی غلي شو، هغوی خبره ومنله او تسلیم یې کړه او هغوی په دې باندې قایل شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دی ولاړو ناستو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې نه امام چې دی هغه د قریشو نه، جانشین به د قریشو نه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه پاسېد او هغه وی چې انصارو تاسو د مؤمنانو همیشه فوج وئ او تاسو د مؤمنانو مرسته او ملګرتیا کړې ده، نو موږ به تاسو نه خفه کوو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پاسید. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی چې حضرت عمر به یا جانشین شي او یا به یو بل صحابي یاد کا ابو عبیدة بن جراح رضی الله تعالی عنہ چې دی بشي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پاسید او وی چې نه، ته ثانی اسنین او ته د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره د غارې او ته ډومبې اسلام راوړونکې او ته مشر یې، نو ته به امیر یې زمونږه او لاس رامخکې که چې زه بیعت وکړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاس اول بیعت وکړ او بیا نورو خلکو ای راپاڅېدل او هغه د حضرت ابوبکر صدیق په لاس باندې بیعت وکړ. بیعت چې دې ځای وشو، نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړ چې 3 ورځې تاسو ته اجازت دی، که څوک هم زما بیعت نه کو یو څه اعتراضي، نو بلکل هغه خپل اعتراض هم کولی شي او بیعت باندې تاسو مجبوره نه یئ. 3 ورځې حضرت ابوبکر صدیق اعلان وکړ او بیا د هغې نه بعد په مسجد نبوي کې بیا خلک رال او بیا عام بیعت د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وشو. نو دا هغه ځای دی ثقیفه بني ساعده چې په دې کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلافت فیصله شوې وه، د جانشینۍ فیصلې شوې وه. او دا چې کله سړی د مسجد نبوي نه په 326 نمبر ګیټ باندې بهر راوځي، نو یو طرف ته دا ایلاف طیبه هوټل دی، ښي طرف ته او ګس طرف ته دا ثقیف بنو ساعده دی. دا بورډ پې لګېدلی دی، دې ځای کې دا بورډ لګېدلی دی ثقیف بنو ساعده. دا لیکلی هم ورته دي کان فی المدینة عدد من السقائف
اشتهر منها سقیفة بني ساعده دا هغه تاریخ دی او دا هغه ځای دی چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې کې د خلافت فیصله شوې وه. نو زه دې ځای ولاړم او ما سره زما شاګرد مولوي فضل الله هغه ولاړ دی او د دې تاسو ته یو تاریخي پس منظر ما وی